چې آیا څوک چې علم لري او څوک علم نه لري نو دا برابر کېدای شي؟ یعنی دا د علم خاوندان او جاهل خلق دا قطعا برابر نشي کېدای. دا علم والا ته الله رفعت ورکړي، بلندي ورکړي، پس سره په علم سره. ځکه الله رب العزت فرمایي يرفع الدرجات. زه قومونه اوچتوم پس سره په علم سره. الله رب العزت انسان کا فوقیت په بل انسان باندې چې ورکړی دی نو دا په لسانیت باندې نه دی ورکړی. الله رب العزت بل انسان ته په یو انسان باندې فوقیت دا په قومیت باندې نه دی ورکړی. یو انسان ته بل انسان باندې رفعت او بلندی دا په نسل او رنگ باندې نه دی ورکړی، بلکې الله رب العزت چې انسان ته په بل انسان باندې فوقیت ورکړی نو دا یې په تقوا باندې ورکړی دی او په علم باندې ورکړی. یو عالم او یو غیر عالم انسان دا هیڅ کله برابر نشي جوړېدی. او ځکه پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې العلماء ورثة الانبیاء. په دین باندې چې کوم خلق پوهان دي، چا چې قرآن او حدیث زده کړې ده، چا چې علم او فهم زده کړی دی، د علم او د فهم خاوندان، پیغمبر فرمایي دې ته علما وایي. او دا علما دا د انبیاء اصل وارثان دي. ځکه انبیاء په خپل وراثت کې دینار او دراهم نه پرېږدي، بنگلې او جیداد نه پرېږدي. انبیاء په خپل وراثت کې علم پرېږدي او چا چې علم خپل کو او علم یې سینې سره سینې ته دننه کو، خپل سینې په علم باندې منوره کړه، اوس دغه انسان خو د هر لسان سره تعلق ساتي، د هر زبان سره تعلق ساتي، د هر قوم سره تعلق ساتي، د هر ملک سره تعلق ساتي. اوس دغه انسان د اوچتوالي والا دی او د فوقیت والا دی په بل انسان. او الحمدلله زموږ د پښتنو په معاشره کې علماو ته ډېر په دروند نظر باندې کتل کېږي. زموږ د عام خلک چې علم نه دی کړی، زموږ د علماو ډېر قدر کوي. بلکې زه به دا ووایم چې د دنیا غټ ډګرې حاصل کړې وي، ډاکټر وي،
انجینر وي پروفیسر وي او چې کوم ځای کې یو عالم ناست وي نو هغه د عالم قدر کوي عزت کوي د قدر او د عزت په نگاه ورته ګوري الا ماشاء الله بد خلق په هر ځای کې شته او علماء کې بد خلق شته چې خپل علم د دنیا دا حصول د پاره استعمالي خپل علم دا شهرت د پاره استعمالي خپل علم دا خلق باندې ځان اوچتوالي د پاره استعمالي خپل علم د بادشاہت او د شهنشاهیت د پاره استعمالي نو دا علماء تم بیا علماء سووی لشوی دی نماوی خوبت خلق ارزه کشتا لیکن الحمدللہ زمون پا معاشرہ کی دا علماء دیر لوی قدر دے عام خلق علماء تا دیر پلوی نظر باندی موری دیر لوی قدر کئی دیر لوی عزت کئی او کله نه چې د علماء کرامو قدر او عزت په کوم قوم کې کم شوی دی په کوم ملک کې کم شوی دی چې علماء ته په کوم ملک او کوم قوم کې او کوم وخت کې علماء ته سپک کتلي دي نو هغه خلق الله رب العزت د عرش نه فرش ته راوستلي هغه خلق الله ذلیل کړی دي نن د بخارا او د سمرقند هغه جماعتونه باغې کې ربابونه غږیږي چې باغې کې به د علومو دریابونه بهېدل باغې کې به یو عالم ته په لکونو خلک درس ته ناستو او هغه د ټولې دنیا د علم مرکز ګڼلی شو بخارا او سمرقند نن هغه بخارا او سمرقند د هغې جوماتونه هغه ویران جاړ پراته دي د هغې په جوماتونو کې د اذان کولو والا څوک نشته چې اذان وکړي درس او تدریس کول خو ډېره لویه خبره ده د هغې په جوماتونو کې د اذان کولو والا څوک نشته د هغې په جوماتونو کې د بدو کارونو نه منې کولو والا څوک نشته ولې هلته علما نشته هلته د علم قدر او قیمت اکم شو هلته علم ته د قدر په نگاه نقل کم شو الله رب العزت د هغه خلقو نه علم اوچت کو ویې موت العالم موت العالم دا عالم مرد دا عالم مرد دے اللہ رب العزت فرمائی علم دا خلقو نا دا سنگ اوچتو علماء تی واقلم علماء مرد راولم علماء مرشی راتن کی خلق دا علم نا محروم پاتشی راتن کی نسل دا علم خودلو والا صحباتی نشی لہذا سچلو شی اغا قوم او اغا قبیلے او اغا ملک ویران جاش آغی جماعتونا اخو دا آبادے پا لحاظ تر دیر گڑگڑ ہوئی دا آبادے لحاظ تر دیر خکولی ہوئی دا دنیا دا ټولنا حسین ترین او ګران ترین هر یو سیس
په هغه کې لګېدلې وي هغه مزین کړی شوی وي ښایسته کړی شوی وي لیکن هغه په عباداتو باندې چې کله آباد نه وي نو دغه جوماتونه ویران کړي دي ته ویل شي او د قیامت د نشانونو یو غټه نشانه دا ده چې جوماتونه به د آبادۍ په لحاظ سره ښایسته کړی شي جوماتونو کې به بهترین ټیلونه لګولی شي خوبصورته بلبونو باندې به مزین کړی شي ایسیګان به پکې ولګولی شي خوبصورت کارپېټونه به پکې بچو کړی شي لیکن هغې کې به د مونځ کولو والا څوک نه وي هغې کې به د تلاوت کولو والا څوک نه وي هغې کې به د عبادت کولو والا څوک نه وي هغې کې به د اعتکاف د ناستې والا څوک نه وي لہذا هغه جوماتونه هغې ته ویران ویلی شي هغې ته آباد تر څو باندې په عباداتو باندې نه وي مزین شوي د آبادۍ لحاظ سره د کمزوري وي لیکن چې کوم جومات کې عبادت کیږي اعمال پکې کیږي نو دا جومات دا ویران نه دی دا آباد جومات او جوماتونه به کله آباد وي چې علما موجود وي جوماتونه به کله آباد وي چې حفاظ موجود وي د عالم مثال دا د ټرین د انجن دی څومره لوی ټرین وي څومره لوی ډبې ورپسې وي او په یو ډبه کې صرف انجن لګېدلی وي اوس دغه انجن چې کله خراب شي نو دا ډبې مخکې تللی شي دا ډبې بیا نشي تللی مخکې دا په خپل ځای باندې تر هغې پورې ولاړې وي تر څو چې مخکینی انجن نه وي روان شوي د علماو مثال دا د دغې انجن دی په دې محله کې به پروفیسر هم وي ډاکټر به هم وي انجینیر به هم وي ساینسدان به هم وي لیکن چې کله عالم نه وي نو دا ډبې به ټولې ولاړې وي دا هر څه به ولاړ وي مونځ کول جمع ورکول دا به یو ټایم هر سړی وکړي لیکن مسجد ته زندگی وقف کول مدرسې ته ژوند وقف کول په 15,000 او په 10,000 باندې خپل ژوند تېرول د خلکو خبرې وړل په وظیفو باندې خپله زندګي تېرول د بل لاس ته کتل چې اوس به روټۍ راوړي اوس به روټۍ راوړي او دغه شان خپل ټول خواهشات تر کول د زندګۍ دا صرف د علماو کار دا بل سړی نشي کولی جمع خو به یو وخت هر څوک وکړي نکاح به مو وتړي کو لږ په دین باندې کوئی وي جنازه به هم وکړي اکثر خلک وایي که و یاره چې علما نه وي نو جنازه به څوک کوي زما جنازه د عالم نه کوي زه خپل پلار جنازه په خپله کولی شم وایي زه نکاح هم ځان له په خپله تړلی شم وایي زه جمع هم ورکولی شم خو ما وی ته خپل بچي ته علم نشي ورکولی ستا بچی کو عالم جوړیږي او ستا بچی کو حافظ جوړیږي بلکې ایک ستا بچی قرآن هم په صحیح طریقه وایي نو تی ورته نشي کولی تو خو ځان د زندګۍ د دې ډول او سینګار نه نشي فارغولی تو خو ځان د زندګۍ د دې رونقونه نه نشي وزګارولی
وخت نشي ورکولی چې هغوی سره چېرته په ښه طریقه باندې لوبې وکړې ته به خپلو بچو ته دین سوچې او ته به خپلو بچو ته علم سوچې او ته به خپلو بچو ته قرآن سوچې نو قرآن ورته ښې نو دا به د قرآن یو حافظ تخبې ماتوي نو دا دین زده کوي او دومره دین زده کوي چې خپله 24 ګنټې زندګي پې تېره کړي نو دا به د یو عالم خپو ته کښېنې نو هله به دا زندګي تېره او اے پروفیسر صاحب اے انجینر صاحب تا کوم داسې زده کړي چې نن پې فخر کوې نو تا هم د یو عالم نه زده کړي او که ته وایې چې نه ما مطالعه کړې ده نو دا مطالعه چې ته د کوم کتاب کې نو دا به هم یو عالم لیکلي هغه هم چېرته یو جاهل نه وي لیکلي چې قلم یې راغوستی دی ولیکلي او چې کله د جاهل کتابونه وګوري چې صرف قلم یې اوچت کړي وي نو بیا اوتې بوتې وایي بیا موږ داسې ډېر پروفیسران صحیح کړل چې هغوی بیا اوتې بوتې وایي د ایمان نه پې خپل ځان خلاص کړي لہذا علما دا د دین ټیکهداران نه دي وای یاره مولیان د دین ټیکهداران دي اے زما ورونو دا د دین چوکیداران دي دا د دین ټیکهداران نه دي دا د دین چوکیداران دي خدا چوکیدار نه وي ستا ایمان به نه وي خدا چوکیدار نه وي ستا قرآن به نه وي خدا چوکیدار نه وي نن به موته په خور او په ښځه کې فرق نشو کولی په مور او په ښځه کې به فرق نشو کولی موږ ته چا ښودلي دي موږ ته دې علما ښودلي دي نن دا علماء کرام خپلې ځوانۍ کې د هر چا خواهشات وي لیکن علماء خپل خواهشات ترک کړي د هر چا دا خواهش وي چې زه ښایسته کور جوړ کړم پیسې وګټم ما سره ښایسته سورلي وي ګاډۍ وي زما بچي په ښه سکول کې تعلیم کوي لیکن دا ټول خواهشات علماء ترک کړي وي او د دین خدمت ته خپل ځان وقف کړي په لږه آمدنۍ باندې خپله ګزاره کوي نو خلک صرف د علماء کرامو په سپینو جامو په سپینو پګړو باندې ځان دوکه کې اچولي دي یاره چې دا مولیان الله چې وي داسې سپینې جامې اچولي وي او یار به داسې ګرځي نو کې خیرنې کپړې واچي او په مصلی چېرته مخ کې شو چې کپړې خیرنې شوي وي او پته ورته نه وي نو بیا چې بار وځي یاره زمونږ دا مولي صاحب د صفایۍ بیخي خیال نه ساتي د صفایۍ بیخي خیال نه ساتي دا کپړې دومره ګنده وي او اوس کوي کو پګړې خیرن وي نو موږ بیا دغه وایو خو چېرته مو ته ادا ونه کړل چې زما په مسجد کې دا امام دی زه د ضروریاتو خیال وساتم د ځان نه یادوم دا شی لګېدلی ځکه دا خبرې کوم ځان نه یادوم ښه عام خبره کوم عام دنیا ته میسج ورکوم چونکې زه د دنیا د حالاتو نه خبر یم ما سره ډېر داسې علما رابطه کوي چې کله بچی بیمار شي د ډاکټر فیس ورسره نه وي د هغه په سپینو جامو باندې د هغه مقتدیان ځان په دوکه کې اچولي وي یاره زموږ د مولي صاحب 15,000 تنخواه ده خو ماشاءالله بس هر وخت په سپینو کپړو کې ګرځي ستا خوله په دې نه ښکاري چې ته وایې زما د مولي صاحب 15,000 تنخواه ده ستا د بچي 15,000 روپۍ فیس دی د سکول او ستا د ملا 15,000 روپۍ تنخواه ده او ستا خوله په
ستا خوله په خاورو باندې نه ډکېږي چې ته دا خبره کوې. موږ صرف د فیسبوک غازیان یو، د سوشل میډیا غازیان پاتې شوي یو. او یاره په سوشل میډیا باندې به لګیا شو، کم از کم د ملا 25,000 روپۍ تنخواه پکار ده. پوسټ به ولیکو، خو په دغه پوسټ والا نه تپوس وکړي چې ته خپل امام ته د میاشتې 100 روپۍ ورکړې، نو یا به 200 یادوي یا به 500 یادوي. دا د خپلو ائمه کرامو د علماء کرامو قدر وکړو. دا نن چې زما او ستا ږیره محفوظ ده، ټوپۍ او پګړۍ محفوظ دی، زما او ستا دین محفوظ دی، قرآن محفوظ دی، زما او ستا جماعت او مصلی محفوظ ده، دا د دې علماء کرامو محنت دی او برکت دی. ګورئ دا د دوی هغه محنت دی چې دوی به په پوړ باندې د جمعې شپې سبا کړي وي، دوی په فرش باندې د جمعې شپې سبا کړي وي، د دوی سر ته به بالښت په ځای باندې خښته پرته وي، د بالښت په ځای باندې به ورته رحیل پروت وي، د بالښت په ځای باندې به ځان ته جانماز رامات کړي وي، په دوی به بره پلستر نه وي، لاندې به بستره نه وي، دوی به په وظیفو باندې راغټ شوي وي، خو صرف دین به یې زده کړي وي. د څه د خاطره؟ د دین د خاطره. او ای خلکو علماو ته ګورئ د وظیفو دانې ورنه کې چې په پردو روټو باندې راغټ شوي یا او په پردو وظیفو باندې راغټ شوي یا په پردو وظیفو په پردو روټو باندې د مسجد نبوي طالبان هم راغټ شوي. وګورئ هغه ابو هريره رضی الله تعالی چې د ټولو نه زیات احادیث د هغه نه نقل دي، هغه ته هم صحابه کرام وظیفه ورکوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې یو دونکاچه وه، او په هغه دونکاچه باندې به صحابه کرامو تقریبا 40 صحابه کرامو اصحاب صفه ورته وایي. هغه اصحاب صفه کار نه کوو، روزګار یې نه کوو. د مدینې خلکو به د خپلې خولې روټۍ نیوله او هغوی له به یې راوړله، ځکه وایي دا د دین طالبان دي، دوی دین زده کوي. نن ما ورته طالب ته نیمه روټۍ هم نه ورکوو، یو سپک روټۍ ورته ورکوو، او بیا هم ما ورته طالب ته دا پیغور کوو چې یاره دا په وظیفو باندې راغټ شوی دی. شکر دی دا طالب په وظیفو باندې راغټ شوی، ښه دی، خو چې په حرامو باندې نه دی راغټ شوی، چې په پردي حق وهلو باندې نه دی راغټ شوی. لہذا ما عرض کوو چې پیغمبر فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، دا علما دا زما وارثان نه، دا د ټولو انبیاء وارثان دي. د دوی قدر وکړو، د دوی عزت وکړو، د دوی ضروریات پوره کړو، او چا چې د یو عالم ضرورت پوره کړو، د الله په ذات مې دې قسم وي الله به دې ضرورت پوره کړي. چا چې د عالم ضرورت پوره کړو، ته د دین اهم کار وکړو، ته د دین اهم کار وکړو، ځکه دا قرآن موجود دی، خو چې عالم نه دی دا قرآن ستا بچي ته څوک کولی شي. الحمدلله ماښام 40-50 ماشومان راځي، موږ ورته دین ښایو. چېرته ستاسو ماشوم تاسو ته په دې 5 میاشتو کې 6 میاشتو کې دا ویلي چې قاري صاحب فیس غواړي؟ ستاسو ماشوم ته سپارم زه پرې ورکوم، ستاسو ماشوم ته ما رحیل هم پرې راوړی دی، ستاسو ماشوم له ما قرآن مجید هم پرې راوړی دی، ستاسو ماشوم ته ما دا سب هم راوړی دی. تاسو نه چې ته ما چانده غوښتي چې لکه سپونه راوړو چانده واچوي. الحمدلله مونږ کوو د دین خدمت کوو، او په دې باندې فخر کوو چې الله مونږ د دین چوکیداران منتخب کړي، په دې باندې فخر کوو.
सोक बपा बंगलो पर जायदाद बांधे फखर कई, सोक बपा गाड़ी बांधे फखर कई, सोक बपा खसवरले बांधे फखर कई। हम पते फखर को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पखल कूर की कीनूलियो और ददीन खिदमत को अल्लाह राना सिर्फ जो मासूम ता अलिफ बाता खयू ददीन रट खिदमत मुंतबल से दुनिया की नखरा। लिहाजा दा उलमा कदर कवे, दा उलमा इज्जत कवे, चरत किए क्यों देखिए दा उलमा कदर और इज्जत बल फर्ज उगड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया की दा आसमान दस्तूर पर शान गुजली। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पदे सोमात और खबरों दा अमल को तौफीक नसीब की। हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका